په ننني او نوي ګلوبل پالیټکس کو د پاکستان د خارجه پالیسي یو جاج ستاسو په نظر یقینا په ننني دنیا کې چې جیو پالیټکس او جیو اکونومکس په ډېری تیزی سره نوي شفټ اخلي او په نوو ګراوندز باندې داخليږي په دې نوي ننني سیاست کې پاکستان او د خارجه پالیسي چې د هغه مستقبل یا د راتلونکي بسوي پاکستان همیشه د خپل خارجه پالیسي بنیاد او اساس د خپل ملي ګټو د خپل قومي مفاد پر اساس باندې یې شي د پاکستان د کوم چې گاونډي یوادونه له سره تعلقات پاکه د انډیا سره د پاکستان همیشه ابداسي تعلق اوسېدلی چې هغه د کشمیر سنټر کې شو یا د کشمیر مسایل د سکیورټي مسایل د نیوکلیر ډیټرنس او د سیمه کې د یو بیلنس اف پاور د ساتلو په باندې پاکستان همیشه د یو ځمېدار هیواد په توګه باندې کار کړی نو په راتلونکي کې پاکستان د کوشش کوي چې د خپل سکیورټي اپروچ څخه د جیو اکونومکس په لور باندې ولاړ سي او د نوي پانګونې د نوي انویسټمنټس او د فارن د پانګونې د اټریکشن لپاره کار وکړي او پاکستان هغه لپاره زمينه برابر کړي په راتلونکي فارن پالیسي کې به د پاکستان د نو هیوادونو سره د سایبر سکیورټي د کلایمټ چینج او همدارنګه د خپل قومي مفادات او د خپل نېشنل انټیګریټي د ساتونکو هغه ډیټرمیننټس به وي چې د پاکستان په خارجه پالیسي باندې به اثر اندازوي پاکستان همیشه کوشش کړي چې د یو ذمہدار هیواد په توګه باندې د نان انټرفیرنس پالیسی خپل کړی یا د پیسفل کو ایگزیسټنس پالیسی په داسې انداز خپل کړی چې د خپل قومي سلامتی او د خپل ټریټوریل او د ایډیولوژیکل ساورن پوزیشن هغه چې دی سرندر نکړي د پاکستان په خارجه پالیسی کې د لوی د هیوادونو سره د سپر پاورز سره یعنی په خاصه توګه د امریکا او د چاینا چې دواړو یو د بل رایولز په د ټریډ په میدان کې د سپیس د ټیکنالوژي په میدان کې همدارنګه سایبر سکیورټي د ارتفیشل انټيليجنس د کوانټم کمپیوټینګ د چپس ټیکنالوژي په دې مختلفو ګراوندز کې یو بل سره د دې هغه سیالي او پاکستان داسې فارن پالیسی یا داسې بیلنسډ خارجه پالیسی ته همیشه غوړه کړي چې د دواړو ترمنځ د یو سټریټیجیک هیجینګ ته زیاته پام وکړي او د دواړو ترمنځ یو متوازنه کردار ولوبي له یو خوا د پاکستان په وسلوي سیاستونو کې د یو میډیټر د یو منځګړیتوب په توګه باندې را پورته کېدل هم د نړۍ په سطح باندې د پاکستان د کریډیبিলিټي د پاکستان د دغه د یو سافټ ایمیج دغه د یو شت تشخص د اجاگر کولو لار جوړیږي نو له دې سره سره په منځني ختیځ کې به هم د پاکستان د اثر او نفوذ د پاکستان د دوی سره د آیل سپلای د آیل ټریډ او دغه د انرژي سکیورټي د لپاره د دې هوادونو سره د ریلیجیوس ډیپلوماسي لا هم روانوي د افغانستان سره د بارډر سکیورټي یا د بارډر منیجمنت پاکله باندې د کاونټر ټیرریزم کوآپریشن پاکله باندې لدوی سره به همیشه په دې مطالبه وي د پاکستان به دا کوشش وي چې دغه خطه د داسې د دهشتګردي له عواملو څخه یا د داسې سرګرمیانو څخه وساتل شي چې دغه ریپرکشنز دغه کنسیکوینسز بیا د دې خطې لپاره زیات تاواني ثابت شي